یو ملګری وي د یو ښځې د زوی نوم دی محمد نو وي دا ورته وي رکشه محمد نو وي په دې ګناهګاري کې د ادب او خیال ساتئ چې کله داسې نومونه ایږدئ نو هغې ته بیا دا شانتې تعبیر مه کوئ. زموږ علما خو وایي چې محمد نوم ایږدئ هغې سره بل نوم خامخا ملاوه ځکه چې د دې نومونو اکثر خلک بې ادبي کې څوک وي محمدي او څوک څه وایي او څوک دا که نه نو دا لږ ټیک نه دي. ملګری وایي زما بس دی او زه په کمپنۍ کې لګوم ما نه د هغې کمیشن غواړي چې کم کسې لګي بالکل دا د هغه د نه اخیستی شي که یو سړی منځ کې کېناستو هغه ستاسو او د کمپنۍ خپلو کې باو تاو کوي هغه تا دپاره دا ګاډی هلته لګي نو هغه تا نه خپل فیس اخیستی شي جایز دی. د سحر سنت د سحر فرضو نه پس نشي کولی د سحر سنت د سحر د فرضو نه مخکې دي او که بیا سنت او قضایي خو نشته بعضو علما وایي بیخي نه دي پکار بیا بعضې وایي ککې نو بیا هم د اشراقو نه بعد سنت و قضایي وکړه. د امام د شاته چې ولاړې نو سبق به وې که نه به وې دا ګورې اختلافي مسله ده. شوافع او غیر مقلدین هغې دا وایي چې یاره امام پسې شاته ولاړې نو د الحمد ویل دا واجب دي. د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت نقل دی لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب د هغه مونځ وي د سره کېږي نه کم سړی وایي سورت فاتحه په مونځ کې نه وایي خو اهل سنت والجماعت او د جمهور مفسرینو چې کم اقوال دي نو هغې دا فرمایي چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه هم دا فرمایي چې د قرآن مجید د سورت اعراف آیات ته 204 نمبر آیات ته وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کلم چې قرآن ویلې کېږي نو وی تاسو خاموشي اختیار کې چې الله در باندې رحم وکړي. نو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دې شان نزولم دقه دی وجه دا بیانوي یو صحابي دی وی هغه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پسې ولاړو ام سلمه او یو بل صحابي م یادوي وی دی ولاړو وی دی قرات کولو مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرات کولو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی منې کوي کم سړی دی چې ما سره لګیا دی په قراتو کې جنگ کوي نو هغې مقصد دا و چې یاره امام کله قرات کوي نو مقتدي له پکار دی چې غور سره ووري او چې ته خپله وی هغه خپله وی نو بیا به نه د امام په مونځ پوهېږي نه به په خپل مونځ پوهېږي خو چې په خپله ته اورې او امام وی نو بیا به ستا سوچ او فکر هم برابري قراتو ته به دې سوچ او فکر برابري. دا چې کوم روایت دی د حدیث دی په دې کې اعتراضات کیږي چې یاره په دې کې یو راوي دی راوي هغه لهیه بن عقبه وی دا ضعیف راوي دی خو بیا هم علما کرامو د توثیق چې کوم دی هغې قایل دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله وی که چرته دا لهیه نه نو وی ډېر د حدیثو ذخیره به پټه پاتې شوې وه. بیا بل یو اعتراض داسې کوي هغې وی چې یاره وی دا کم آیات چې نازل شوی دی وی دا خو په مکه مکرمه کې نازل شوی دی او دا چې کم د ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی دا د مدینې منورې دی او ابو هریره رضی الله تعالی عنه اسلام په اومه هجره کې راوړی دی. نو علما وی یره دا اعتراض ټیک د دې نه دی دا سورت اعراف چې کله نازل شوی دی نو دا په مدینه منوره کې نازل شوی دی ځکه چې مفسرین وی په هغې کې تفسیر ابن کثیر علامه ابن کثیر هم لیکلی دی په دویم جلد کې هغې دا خبره کوي وي چې دا صورت اعراف په مدینه منوره کې نازل شوی دی ځکه وی په دې کې د حضرت موسی علیه السلام د قوم تذکره ده او هغې کې یهودو د تنبیه ده او یهودو ته چې کله تنبیه کېږي په مدینه منوره کې یهودیانو په مکه مکرمه کې نه نو بهتره خبره دا ده چې امام پسې ته ولاړې نو د امام بوره هغه پسې قرات مه کوه نو دا یو خبره دی. ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر مال صدقه کولی شي که د ښځې خپل مال ذاتي وي نو خو صدقه کولی شي خو که د خاوند مال وي نو دومره مال که صدقه کوي چې خاوند ورته پرې نه غوسه کېږي بیا خو جایز ده خو ډېر مال هغه د خاوند د اجازت نه بغیر نشي صدقه کولی. د محشر په ورځ چې کله حساب کتاب کېږي نو آیا د ټولو په مخامخ به الله حساب کتاب کوي که په خلکو باندې به پرده راولي. روایت کې د دې نه دا معلومیږي بعضې خلک به داسې وي چې هغه لوی مجرمین وي د هغې اعمال به په چام نه پټېږي
نو الله تبارک وتعالی به خلکو توخي چې دا غ مجرم دی په دنیا کې دومره لوی لوی جرایم کړي دي نو دا غي جرمونه به ټولو خلکو ته ظاهر شي په روایت کې راځي بعضې داسې خلک به وی لکه څنګه سړی او بل سره پټې پټې خبرې نه کوي غوږ کې وی الله تبارک وتعالی به ورته وایي تا دا پلانې ګناه نه ده کړې وی کړې مې د وړې وړې ګناهونه به ورته مخې ته ایږدي بیا به ورته دا بله دې نه ده کړې وی الله دا مې هم کړې ده نو دی وی دا خو وړې وړې ذکر کیا سینه غټې ذکر نه کی نو الله به ورته زه وی دا ګناهونه مې ورته په نیکۍ بدل کړي نو دی به په خپل اقرار وکړي الله وی ما خو دا پلانې غټه ګناه هم کړې ده دا پلانې غټه ګناه مې هم کړې ده نو الله به ورته زه وی یا مې ورته په غټ اجرونو باندې بدل کړه نو دی نه دا معلومیږي چې پټ به وي او ظاهره به وي په مار باندې مې گاډې خېجولې او خلک وی نه وي داسې وجل د دې جایز نه دي کم نقصان دی شیز وي نو د هغې د وجلو داسې طریقه نه چې څنګه یې وجنې ته وجلی شي ځان ته نه ساته خو اکثره د جنات وغیره شکلونه بدلی د مار په شکل کې هم راځي نو که چرته دې ته پیغام لګل چې دلته نه ځئ که چرته جن وي غیب بشي او کنی نو بیا وجنه نقصان دی شیز دی یو سړی کله خپل وطن اصلي نه هر څه ختم کی او بل وطن ته راشي خپل وطن اقامت جوړ کی نو دی چې هلته ځي نو دی به مقیم شماري که مسافر به یو سړی اوس د پیښور دی د پیښور نه کډ اوچته کا کور رهایش هر څه ختم که دی لاړو اسلام آباد ته خپل رهایش هر څه هلته که دی دلته چې راځي اوس د رهایش په ترونه راځي د میلمستیا په تور راځي خپل اسم نشته نو بیا دی دلته مسافر دی خو که د یو کور دلته وي یو اسلام آباد کې وي نو بیا به د دواړو ځای کې مقیم وي په دې لاره کې بیا د سفرانه مونځ کولی شي په سعودي عرب کې راعي هم ګډې بیزې سره نو په لاره کې په موبایل کې قرآن مجید تلاوت کولی شم افضله طریقه ده بالکل خو شرایط یې هغه دي چې کم د عام قرآن مجید دي په اودس کې پاکوالي کې قرآن مجید وایا د بانډ استعمالول بانډ پیسې دا حرام دي ځکه د ټولو پیسې راغونډې شي یو سړي له ورکي نو دی که خو د چا رضامندي وي د چا نه وي نو بانډ کې د سود شعبه ده دا د نه استعمالي چاینا والا اکثر اختر کوي د هغې خوراک څکا کول حرام شیزونه د هغې نه دی خوراک پکار خو که په غلطه عقیده کوي په غلطه عقیده د یو غیر مسلم خوراک هم نشي کولی که د الله نه علاوه د بل چا د عبادت په ترو باندې کوي نو د هغې تهوارونو کې شاملېدل نه دي پکار لاره کې مسافرو لارې جماعت کې امامتي موکانو چې کله ټول خلک لاړه زم د لارې مسافرم ما ته پته ونه لګېده بعد کې راته پته ولګېده چې زما اودس نشته نو دې ته پیغام څنګه رسو ګوره دا احتیاطي کارونه ډېر زیات کوئ اول خو داسې مخکې کېږئ د امامتوب ډېر زیات ګران کار دی د خلکو ذمه دې په سر راځي خو که لاره کې اوس داسې خلک تی پیژنې نه نو د هغه ځای امام ته بیا ووایه که چېرته دا خلک ځي راځي نو دې ته وایه چې هغه یو وخت مونځ دې راوګرځئ که بیا هم پیغام رسول ګرانه وي ته به هغې ته پیغام رسوي خو استغفار زیات وکړه ځکه پته اوس د نورو خلکو د مونځ ذمه م راوړې ده استغفار د دې باره کې زیات پکار دي عمره مو کا او احرام هم د حرم د حدود نه بهر ووتو او بیا هم ویښته کټ کړو نو دم په سړي باندې واجب شوی دی خو خیر دی عمره بیا وشوه چې دم ورکي ګوره چې کله عمره وکړي نو حرم نه به بهر نه وځي د حرم په حدودو کې دننه به ویښته کټ کړي که د حرم د حدودو نه بهر ووتې په دا باندې دم راځي زمونږ والد صاحب دی او هغه مونږ خپل کور کې نه پرېږدي مونږ په کویټه کې کاروبار کوو نو هغه دا وایي چېرې تاسو به 8 میاشتې بعد 2 میاشتو له راځئ خو حالان کې زمونږ ښځه بچي دي هغې دا وایي چې یاره په وخت باندې راځه د بچو تربیت مسلم ده او کور والا م اجازت نه راکوي ستا د والد صاحب چې دی نو دا جهالت نه کار اخلي حالان کې دا ناروا خبرې دي چې یاره پلار د کور کې پرېږدي نه دې پرېږدي راځي نه راځي دا غلطه خبره ده چې کله یو سړي واده وکړو نو د ښځې د اجازت سره هغه بهر ملک کې وخت تېرولی شي چې هغې اجازت نی ورکړ نو علماو د 4 میاشتو نه زیات اجازت نه دی ورکړی نو ته خو په خپل وطن کې چې پلار دې نه پوهېږي نو کښېنوه دې کې هغه زوړ جهالت روان دی چې موږ په خپله پیله داسې کړي دي نو ته به هم داسې کې نو تا سره پلار ظلم کړی ته خپل زوی سره ولې ظلم کې په کلي کې غلا شوې وه چا سپي راوستي وو نو د سپو په ذریعې معلومه کړې وه یا یو عامل راوستی و
نو هغه چاته لوټه کې خو هغه کې ماشوم ته وښکاري چې دا غل دی. دا څه دلیل نه دی ښه، داسې ګپ شپ دی. دلیل هغه شیز کې دی شي چې کم تا سره سو پروف خو وي که نه. یو عامل چې څه کړي یا تخیلات دي ستا صرف په تخیل کې دی راځي، دا دلیل نه دی. په دې ځان له جنګونه مه ګورې. اوسپې خو د سړي بوی په ځکا غځې کې څومره کسان تیر شوي کېدای شي غلط سړي له لاړ شي، دا دلیل نه ګرځېږي. قرض مې په ریالونو کې یو کس له ورکړو، هغه وخت کې ریال په 30 روپۍ باندې و او اوس ریال ګران شوی دی، نو وصولي به څنګه کېږي؟ قرض دی چې چاله ورکو نو دا احسان دی. په قرض باندې چې کله زیاتې پیسې اخلي نو دا سود دی، د دې نه به ځان ساتي. ټیک شوه؟ اوس خبره چې چاله د قرض ورکو ریالونه دی ولا ورکه او ته واپس ریالونه غواړې، هغه ته دی ویلي مې چې ریال به مال راکې، که هغه ریال په 120 روپۍ شو هم به ریالونه ورکې. خو که پیله نه دی دا شرط ورسره ایښی ګوره نن مال ریال راکې، نن په 60 روپۍ باندې دی، که زه تاله سبا در کوم ګورې د 60 نه بدله زیاتې نه در کوم، دا شرط هم په دې کې ټیک دی. خو که شرط دی نه ایښي چې څومره ریالونه درکوي هغه به ترې نه واخلي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله وأصحابه أجمعين. إله العالمين ایمانم نصیب کی. یا الله څومره ګناهونه رانه شوي دي په نیک اجرونو راته بدل وګرځې. یا الله د هر قسم آفتونو مصیبتونو پریشانانو نه مو ساتې. یا الله د حاضر ډله ټوله د ایمان په نور باندې منوره کړي. یا الله د چا څه پریشانیانې دي په خوشحالو ورته بدلې کړي. یا الله زړونه د ایمان د نور نه منور کړي. الہ العالمین دینداریم نصیب کې. یا الله د بېدینۍ نه مو ساتې. یا الله بچیم د ټول نیکان صلحا علما ترې نه جوړ کړي. یا الله د بدامنیانو نه مو ساتې. یا الله حلال فراخ رزق را نصیب کړي. یا الله مونږ ټولو ته بار بار د حرمینو شریفینو سعادت سره د ادب و احترام نصیب کړي. الہ العالمین مونږ ټولو نه راضي شي. الله داسې راضي شي چې کلم ناراضه نشي. صلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه.